سلور کارا مونږ تاسو کړل نو ان شاء الله چې اس قسمه پریشانی به مونږ او تاسو ته نه به د مال پریشانی وي نه به د بچو وي نه به د ښځې وي نه به د مور او پلار وي نه به د ګاونډي وي نه به د مرض وي او نه به بل تکلیف وي ازمایش کرام شي بیماری او تکلیف خو ته به هغې کې مطمئن خوشحاله به فریادونه به نه کوې نو دنه پس زما بیان چې څوک اورې دا یو فارموله سار چې وځی که خیر انشاءالله هر سړی چې کار لوځي که دکان لځي که زمینداری لځي که نوکری لځي هر څوک چې کار لځي دا به مهرباني کوې یو 2 رکاته نفل به کوې څو رکاته 2 منټه پې مړه لګي نو 2 منټه څه شی 2 رکاته نفل به وکړې او بیا به الله تعالی سوچت کړي چې الله زه د رزق پسې ووتم ځان لم ګټم ښځې بچو لم ګټم ډېرې غواړم دنه خدایه حلال او برکتي حقه دنه غواړم چې ته پې خوشحالېږې بس ته ګوره اوس ماسخوتن چې راځې ماښام بیا ما ته ووایه چې بیا به دله خدای پکې برکت اچي او که نه اچي لږې به یې خو سوړې به ورته ني لږه ډوډۍ به یي خو سوړه به ورته ني محفوظ به یي خوشحاله به ته به هم خوشحالې بچي به دې هم خوشحالې سکون به مې اطمینان به مې دا یو شو دویمه فارموله درته څه ښیم دویمه دا چې ته دکان کې ناستې په لاره روانې موټر کې روانې او د پټي په پوله روانې نو یو ټکې وایه لا حول ولا قوة الا بالله څنګه به وایې الا بالله دا به وایې رښتیا د سار یو ټکې رانه هېر شو سار چې دا 2 رکاته وکړل د دې نه پس به 100 کرته خیر دی که دغه وخت نه وروسته هم ویلی شي او مخکې هم ویلی شي 4مه کلمه به وایې لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رسول کې وګدا ویل شم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وكذا وګدا نشي ویلې دا مختصر وایا ما سره وایا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 پیری به 2 رکعات نفل او دا 100 پیری بس اوس به خدای د شیطان نه بچ کی اوس به توجه نه کوي ته خیر دا عمل په کې پته برته ولګي ټول ورځ بری نه کوي ته توجه وي او چې دا مار ته وي چې دا الله د پاره نیت دا به خدای درست کی او دکان کې سودا خرڅین او التم د خدای پاک نه غلا رخی چې دا خشي خرڅ کا او ته ګوره گاک بدیم ډیری او د زمبکه مدن بدیم ډیری او زمکه کې به پیداوار هم ډیره خوشاله به مې دا یو فارموله دویم سری دویم به دروازه لا حول ولا قوة الا بالله څونه ښکلې معنی ده ډېره غټه معنی ده رسول الله مبارک فرمایي چې څوک کوئی لا حول ولا قوة الا بالله دا او یو بیمارو علاج دی د څو او پټولو کې راکوټې بیماری ټینشن دی ټینشن هم ټولو کې راکوټې ټینشن خو د ټولو نه خطرناکه بیماری ده لا حول او ډېرې معنی لري لا حول یا خدایا د شیطان نه خلاصي نشته مګر ستا په توفیق د تاوان نه بچ کېدل نشته په دې دکان او په دې ځمکه کې نشته الا مګر د دې نه مې ته بچ کې د بیمارۍ نه بچ کېدل نشته مګر ته به مې بچ کې د تکلیف او د ټینشن او پریشانۍ نه د بچو د ښځې د غم نه د بیمارۍ نه د وسوسې د شیطان نه بچ کېدل نشته مګر پتا دي ته به مې بچ کې ولا قوة قوة عبادت متعلق طاقت د کار طاقت د وجود طاقت د مال طاقت دا ټول دا خدای نشته مګر دا د چا د طرف نه دي د الله د طرف ښکلې معنی ده چې څومره تک خلاصه به ویم چې څومره د مال د بدن د بچو تکلیف دی خدای د هغې نه ما بل څوک نشي خلاصولی او چې څومره طاقتونه دي زما د بچو د مال د عبادت د هر څه دا ټول به ستا په توفیقي پروردګار 1500 پیرې به دا شواروس کې وایه یو 15 منټه پې لګي نو 15 منټه باندې چې ستا دنیا هم ښه کېږي او آخرت ښه کېږي نو ته نه وایې څونه به وایو که خیر انشاءالله سلزلنا مینه چې دا مخ دې وواهه 1500 کرته ته به 1500 کرته وایې او ښځې ته دې وایه چې هغه هم 1500 کرته نو ګیر نه نو ظالمه ښه شی درته ښیم کنه فایده ده پکې انشاءالله راځي نن درته فایده ښیم انشاءالله ها نو څو شو وایه څه شی لا حول ولا قوة
الا بالله که العلی العظیم و سروای لا خدا ها اوس چې کله ماښام ماسخوتن کور ته راشئ او د ماسخوتن منظم وکړو نو په دې ورځ کې به خامخا زمونږ له ګناهونه شوي که زرها وایو خو ګناه به شوي لازما به ګناه شوي کمی زیاتې د نظر ګناه د لاس د ژبې ګناه نو استغفار به وایې استغفر الله الذي وایې لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه او کوي چې مختصر دا نه یادېږي نو یادېږي ملا صاحب نه زده استغفار یو ټکی دروازه زده کوي او که بیا هم نه یادېږي نو داسې ویلی شي چې استغفر الله وایې ربي من كل ذنب واتوب الیه او کوي چې دام ګران دی نو داسې وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله دام ویلی شي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي دا به څونه وایي دا یو سل کرته وایي 313 کوي خو ډېره ښه ده خو خیر سل پیرې دا به وایي که خیر انشاءالله وایي به نو ګوره که د ورځې نه څه غلطۍ شوي او کوم ګناهونه شوي او څه رواني شوي الله به معاف کړي درته او بیا چې کوم وخت اوده کېږې نو دوه کاره به کوو یو به دا کوو چې یو سل پیرې به درود شریف وایو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا بهتر درود دی دا اللهم بارک دویم درود دی دا لومبی درود او که دا د تګرانی مختصر وای اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد یا داسې ویلی شي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي سل پیره وای به انشاءالله کنه او چې کله اوده کېږي بیا نو د کېدو وخت کې بس دا خو ستا پوره سیسټم دا خو تا دپاره یو پیکج ما تیار کړ دا ښه پیکج دی ستا دپاره د دنیا د پریشانو نه د تکلیفونو بیمارو مصیبتونو نه به د خدای ساتي او په رزق او په مال اولاد کې به د خدای برکت هم ایږدي او ټینشن نه به خلاص شي څو شو هلکه څلور څیزونه شو ستا په پیکج کې څو دا نن د سره د مدرسې سبق ورې زوتوم نن د ترجمې هغه په زور تقریر نه کوم د مدرسې سبق درته زوتوم سحر کې 2 رکعاته نفل نیت دا چې الله نن څه کوم تا دپاره کوم او څلورمه کلمه سل کرته 500 کرته لا حول ولا قوة الا بالله او ماښام سل کرته استغفار او سل کرته درود شریف ها اوس چې کله اوده کېږي نو دا اوده کېدو نه مخکې به رسول الله مبارک دا څلور سورتونه وي قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا به واغشتل په لاسونو به چوف کړل په ټول وجود به راخ کړل هلکه دا خو یاد کې کړل قل یا ایها الکافرون دا یاد کې استادان نه یاد کې قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس بل یو چل بل دا یو شیخ خیر خاص اندر تشریف یو ذل رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایا وی هر منځ پسې لس کرتا سبحان الله لس کرتا الحمدلله لس کرتا الله اکبر مونږ تاسو ته درې شایو کړه درې شوي خو ډېره خبره شو درې کذا نو چې درې کرتا شو نو مجموعه سل شو نو 5 منځونو پسې سو شو 500 5 منځونو پسې سو شو 500 او بیا چې اوده کېږي او سل کرته وې سو شو 600 نو 600 چې په لسو کې ضرب ورکې سو ته جوړېږي 600 نو تاسو کې به داسې څوک وي چې دروازې 600 ګناهونه کړي نه دا د 600 ګناهونو کفاره شو 600 لاړ او حضور پاک کم خولی دی اس فرمائی وی ہر منظر پس لس کرتا سبحان اللہ لس کرتا الحمدللہ لس کرتا اللہ اکبر نو سوشو دیرش او دا اد کېدو په وخت کې سل کرتا سوشو 130 نا دیرش خو یو منظر پسې شو نو 5 منځونو په ورسو شو 15 نا 150
دیرش په یو پسې شو نو 150 یو نیم سل په پنځو منځونو پسې شو یو نیم سل او چې اوده کېږي سل به وې نو 2.5 شو که نو په لسو کې ضرب ورکه دا رسول الله مبارک فرمایي نو 2.5 شو نو د 2.5 نیکۍ به تعالی خدای درکړي نو داسې څوک به چې دروازې به 2.5 ګناه کړي 2.5 خو څوک نشي کولی د 2.5 ګناهونو صابون خدا شو منځه پسې به څه کوو څه که لس کرته وایې هم په حدیث کې شته که 3 کرته وایې الله اکبر 4 کرته هم په حدیث کې شته دا به وایې که خیر انشاءالله او چې اوده کېږي 100 کرته به وایې 100 کرته 3 کرته سبحان الله 3 کرته الحمدلله او 4 کرته الله اکبر دا به وایې انشاءالله دا چې دی اوې 6,000 ګناهونو دپاره صابون شو څو دپاره 6,000 ګناهونو نو 6,000 څوک کولی شي دا د هغې دپاره صابون شو په دې باندې به خدای هغه 6,000 ګناهونه ختم کړي نو دا مې راته نن 4 هغه څیزونه دي 4 او د اوده کېدو په وخت کې 4 قل سورتونه آیت الکرسي څه شی دی آیت الکرسي دې وی الله به ټوله شپه شیطانانو او د پیریانو او د مصیبتونو نه وساتي او د استغفار حسن بصری رحمت الله علیه ډېر لوی عالم د دین تیر شوی دی ډېر لوی محدث هم او ډېر نیک سړی صوفي هم یو سړی ولا راغی ډېر زیات ګناهګار واره ښه په استغفار وایه بل سړی ولا راغی وی بچی مې نشته وی استغفار وایه بل سړی ولا راغی وی غریب یم مال مې نشته وی استغفار وایه بل سړی ولا راغی وی زمونږ په علاقه کې باران نه کېږي استغفار وایه بل دې تپوس وکړو ویسے بیزت اگر دم سوک میں قدر عزت نہ کئی وی استغفار وایا نو یو شاگرد ہوتے بل سره مزدری کدا یو ټکی دې زده کړی او چې سو کوئی پسر میں درد نو دا ګولې خوراغه پخواغه د سور کاغذ ګولې به وکنه پخوا به موږ دې بسونو کې تلو نو د 400 کې به سړی راوخته سور کاغذ ګولې به د پر لاله خرڅوله نو چې په بدن کې بسونه بیمارې به یاد کړي وی دا یو دا سر خوږیږي او سترګې خوږیږي او په خېټه دړي او زکام او مړې خرابې او غوږونو کې درد دا نو سور کاغذ ګولې به راوسته نو چا شاګرد ته وی چې همدغه یو د سور کاغذ ګولې د سره ده او هر چاته خې بل سره زده دي که نه او ته څه وایي وی قرآن شریف کې الله په دې وعدې کړي فقلت استغفروا ربکم د پیغمبر په جبه الله فرمایي انه کان غفارا استغفار وایه خدای به دې وبخي گناہ به معاف یرسل السماء علیکم مدرارا که باران نکیگی پشیبو باران بدر باندې خدای پاک ہوگی ویمددکم باموال مال نشتا مال بم خدای در کی دریشو وبنین زامن نشتا زامن بم خدای در کی ویجعل لکم جنات باغونه به خدای در کی وانهارا دمر زمکی به خدای در کی چی نیرونه به پکی چلیگی ما لکم لا ترجون لله وقارا وی دا خدای نه عزت ولی نه غواړي مطلب دا چې استغفار وای عزت بم د خدای درکې الله خوشاله شو کنه استغفار څه چې ته استغفر الله زبخنه غواړم خدایا الکه چې څوک د چانه معافي غواړي نو ځان عجز او کمزوري ګڼي او چې چانه غواړي غلوي ګڼي نو الله دې لوي وګڼو ځان دې عجز او کمزوري وګڼي استغفر الله الذي لا اله الا هو دا الله نه علاوه بل ذات نشته دی الحي جم دی خدای همیشه جم دی مرګ ولا ناراضي القيوم او دا د زمکه او د دریابونو د هوا او د اسمانونو برخ کته ارس نظام الله قائم کړی دی واتوب الی خدای ته رجوع کو معنی سونه خشتو سونه مزیدار نو زمارونو نن میرتا د طالبانو سبق خو ما پرېږه د ټول عمر ورته واقعات وایو او چې نن ورته لږ د طالبانو سبق ویم چې د خپل مقتدیان او دوستان څه نه څه عمل مو کړي نو پریشانی به هم ختم شي تاسو په دې عمل کوئ که خیر انشاءالله پریشانی به هم ختم شي ټینشن به هم ختم شي مال کې برکت به هم پیدا شي جون کې برکت به هم پیدا شي بچو کې برکت به هم پیدا شي ګناه نه به هم خلاصې نیکو ته به د مینه هم زیاتوي دا سار چې ته سل کرته څلورمه کلمه وې ته ګوره په دغه ورځ به د نیکو ته مینه هم زیاتوي او یو بل علاج هم دی وسوسو د بیمارۍ نه به هم خلاصوي ډېرو خلکو در وسوسې بیماري ما ته دومره ټلیفونونه کېږي ډېر خلک غریبانان په وسوسو کې پراته دي سو کوئی دا وسوسه ده سو کوئی دا وسوسه ده دا شیطان انختی ور یو خبره تا کوم چاته چې شیطان وسوسه اچي که نه نو دې به هغه ته توجه نه ورکوي خو دې خفه کېږي نه
ډېر خلک په دې پریشانۍ کې دي وایي ما ته خو شیطان دا وسوسه اچوي ایمان نه جوړ خلاص شم ما وی نه چې کم کنډر کې مالي غل هغې نه غلا کوي او چې کم کنډر کې کور کې مال نی د هغه نه غل غلا نه کوي چې کوم ځای مالي نو په هغه ځای غل حمله کوي نو ما چې وسوسه درته پرېږدي نو زه یم شکر وباسه الحمدلله ووایه ته مسلمان یې نو شیطان ستا پسې لګېدلی د کې ایمان پروت دی نو ځکه دا شیطان وسوسې درته چې خرابوي دی نو اعوذ بالله به وایې ښه اعوذ بالله او دا سل کرته چې سار دا ما څلورمه کلمه درته وویله او دا سل کرته وې نو د وسوسو نه به هم خلاص د شیطان چې څومره وسوسې دي د هغې ټولو وسوسو نه به خلاص دا خو دلته کې یو طالب باباجي سره زمونږ پخوا دلته کې هغه واړه د جومات هغه کوټه وه او بر برنډه وه موږ ماشومان وغواړو نو هغه صاحب هغه ته بل شان وسوسه وه هغه چې به مونځ کو نو په مانځه کې به وې سبحانک اللهم سبحان 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 نو ټول ورځ په سبحانه به تېره کړه او غریب به مخکې نه ته شک یو عبدالله شاه ملک د خدای پاک وبخښي هغه خوشطبع و دلته به ناست و هغه به ورته ستا خدای داسې داسې وکړه سبحان سبحان کې مونږ دې د مانځه نه وویستو خدای دې تباه برباد او دلته به غریب اوس مې یې دی چې هغه طالب و که بل طالب و دې جومات کې دی رو دلته او دس او غسل نه رښتیا او دس به یې دلته کو غسل له به شیرپاو ته تو هغه سین کې به یې لمبل وی دا نور اوبه پلیتې دي وی هغه پاکې دي دا وسوسه وه او ما په مکه مکرمه کې یو سړی ولیدي یو سړی بیت الله شریف ته هلته به مخامخ ودرېږي بیت الله شریف ته نو هلته ولاړ دی پنجابي نو دا ګوته یې داسې بیت الله ته مخامخ به ونیوه او داسې کې ټېړه هوں ټېړه هوں ټېړه ټېړه هوں ټېړه کوږ ولاړی وه داسې به یې وي دا ګوته به یې ګرځوله یا خدای پاکه مې دا غریب خو لا په غم اخته دی لاس مې تونیو چک مې ورکړه مې سیدې هو الله اکبر وایه دا وسوسې شیطان پرېږدي نه سړو ته چې چاته یو شان او چاته بل شان نو علاج به شته که نو که څوک په ډېره وسوسه کې مبتلی لږ د ډاکټر صاحب له لاړ شي دا په وینه کې څه شی کم شي بنده دماغ کمزوري شي نو هم دا شیطان بیا حملې زیاتې کوي او دویم دا څلورمه کلمه د هغې علاج دی ښه یاده به شي خبره نو نن مې راته داسې دونه اخل او د مانځه نه پس خو آیت الکرسي راته ما مخکې ویلې ده چې رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د مانځه نه پس آیت کرسي وایي نو د ده د جنت په منځ کې دغه یو مرګ دی بس چې ساعت یې وخېږي یو سړی پندرمپایه به راناستو او ناګانه دمپایې نه پرېوته او چې څنګه ځمکې له لاړ سره یې ولګېد مړ شو په خوب کې چا ولیده وی الله را سره څه وکړل وی نور خبر نیم خو پره چې جمدې وم پندرمپایه وم او چې ځمکې له لاړم ځمکې نه نیم تلې نیغ جنت ته تلې د اندرمپایې نه نیغ جنت ته تلې نو چې آیت الکرسي وي او ساده نه ودي نو نیغ به کم خوا دی جنت ته به دی نو دا څو څیزونه مې راته نن وښول تاسو ته هم ویم او چې څوک زما بیان اوري هغې ته یې ویمه ټولو ته چې دا مهرباني وکړئ په دې به که خیر انشاءالله عمل کوئ په دې ډېر لږ وخت لګي او په دې عمل کوئ نو ستاسو ټولې پریشانۍ او مصیبتونو تکلیفونه به لري او په مال اولاد هر څه کې به الله خدای برکتونه واچوي دعا وکړئ خدای موږ له دې نیکو اعمالو توفیق راکړي